بسم الله الرحمن الرحیم. چې زموږ سره نن چې کوم ټاپک دی لا اف ماس سیکشن د ایگزامینیشن پوینټ اف ویو سره هم موږ دا ویلی شو چې ویری ویری امپارټنټ. دین علاوه که فرض که یوازې دا نه چې یاره دا به تاسو ته په پیپر کې خامخا دا راځي، د دې سره بیا نور ټاپک ټک شوي دي چې د دې نه را روان دي چې ریلیشن بټوین KP and KC. دویم نمبر شو ریلیشن بټوین KP and KX شو لکه مول برکشن دی، او بل زموږ سره سره بچیا KN دی زموږ سره مطلب نمبر اف مولز دی. دا بیا هم په ایگزامینیشن پوینټ اف ویو سره ډېر امپارټنټ دی. د دې لا ماس ایکشن د برکت په موږ سکو بچا موږ به ایکولیبریم کانسټنټ KC برابر شو سبا واسو چې KC دې سره سره بیا تاسو ته په ایکولیبریم کانسټنټ باندې ځاله بیل سوال هم راځي شي او هټ کر چونکه اسلو بیس ته نو تاسو ته بیا تاسو ته ریاکشن ور کړی تاسو ته وایي چې دې د برسول کې بچا KC ولیکي. دا دې ټاپک ټول سره بچ نه جوړ او نه لا اف ماس ایکشن چې دی د دې موږ هیستوري کو بچا چې دا چا پریزنټ کړی دا تاسو ویل شئ چې دا په ان 1864 کې یو دوا کیمیاګانانو چې یو د یو نوم دی ګلبرګ وایي بچی کنه او د بل نوم دی ویګ WAGGE ویګ. په بعضې بک کې دا عمر کړی دی چې دا دواړه برادرز ان لاو سو بچا دا دواړه برادرز ان لاو مطلب رشتہ داران. اوس زه دوه سټیټمنټ کوم خدا ولنه سټیټمنټ دومره کار نه دی، دویم سټیټمنټ موږ په خپل کار راولو ځکه چې د دې د برکت او بیا موږ ټول چې کوم تاسو ته ما KC ویلو KP ویلو KN ویلو بیا د دې ترمنځ ریلیشنشپ دی دا ټول ډیپینډ دی په دې باندې. اول څه دا یاد ولرئ که دا سټیټمنټ ځنې کوم ما دلته یو ریاکټ راغی سره چې A دی سره چې A دی او پروډکټ کوم څه پروډکټ بلکې زه پروډکټ نه کوم C لیکم سره کوم چې کم پروډکټ ورکړی دی C ورکړی was دا ریاکشن اتوماتیکلی په کم پم کې دی چې په ایکولیبریم کې دی په کم پم کې دی ایکولیبریم کې دی. نو پس اولنې تاسو د دې دا A کنورټ کیږي څه د بچیا C ته کنورټ کیږي په یوه کنه A ته کنورټ کیږي C ته. تاسو د دې لپاره لیکلی شئ چې څومره لکه بچی داسې کار وکړم که نه چې په دې سایډ باندې زه داسې یو ویسل والم چې په دې یو سایډ باندې زما سره A سیوا دي وایي صحیح ده بچی که نه او C څه دي کم دي یا نشته دي. نو دا چې کوم ریټ آف فارورډ ډایرکشن دی دا پروپورشنل دی چا ته بچه ټو د کنسنټریشن آف A. تاسو دې باندې لیکلی شئ مطلب چې کله ریټ نو پروډکټ کې وي دا لیکلی شئ چې ریټ اکارډینګ ټو چونکې لا د سمې لیکل چې سټیټمنټ تاسو لیکلی شئ چې ریټ اف ا کیمیکل ریاکشن ریټ اف ا کیمیکل ریاکشن is directly proportional to the active mass of reacting species. لکه پوهیږئ یا د اکټیو ماس په ځای باندې تاسو که دا ټکی راته ګران هم دی دا خو به ګرانېږي ځکه نه چې دې نه بعد بچې تاسو د دې سره ځان اشنا کوئ. دا د بار بار کتلو سره به تاسو ته انشاءالله اسانېږي دومره څه مسله نه ده. خو که فرض که بیا هم انسان دی که نه ماشومان یې پیپر ته ناست دی بیا دنه هیر دي نو دې په ځای باندې تاسو مطلب مولر کنسنټریشن هم لیکلی شئ. څه لیکلی شئ؟ مولر کنسنټریشن. لکه پوه شوئ مولر کنسنټریشن دپاره یاد ولرئ دا به که فرض که زه د دې لپاره فارورډ لیکم که نه د دې ریاکشن لپاره زه لیکلی شم چې ریټ آف ریاکشن از ډایرکټلی پروپورشنل. دا پروپورشنیټي ساین د دې مولر کنسنټریشن لپاره بچې زه به سکویر بریکټ لیکم. څه به لیکم چې دا square bracket په ماته څه ښیي؟ square bracket shows molar
هلکه پوهېږئ مولر کنسنټریشن خو څه ښایي بچیان مولر کنسنټریشن ټیک ده که نه نو که تاسو مولر کنسنټریشن ووایئ یا اکټیو ماس ووایئ اکټیو لکه زه درته ووایم که نه چې بچی زمونږ په دې کلاس کې پلانې سټوډنټ ډېر زیات اکټیو دی څه دی اکټیو مین چې هغه ریګولر هر یو کلاس ته روزانه په ټایم باندې راځي او په ټایم باندې کلاس کې کینی او د چې کوم لیکچر ټیچر ورکوي هغه څه کوي بچیا په صحیح طریقه باندې نوٹ کوي او دا یوازې دلته کې په کالج کې اکټیو نه دی بلکې دا چې کور ته لاړ شي نو په کور کې هم سره بچیا خپل ټایم ټیبل یې ډېر په زبردست طریقه سره جوړ کړی دی او هلته هم سره بچیا په خپل سټډي کې مطلب حصہ یا زه تاسو دا ووایم د اکټیو مطلب دا ویلی شم مثال په طور باندې بچیا تاسو چې کوم سټوډنټس یې زه تاسو ته وایم چې بچیا زه به اواز کوم او تاسو ماته د هغې جواب راکوئ چې زه تاسو ته وایم چې بچیا پاکستان تاسو به وایئ چې زنده باد ټیک ده که نه اوس په دې کې چې کوم کسانو حصه واخیستله لسو پکې واخیستله شلو پکې واخیستله 30 and so on لیټ سپوز وایم چې یاره په دې آؤٹ آف 60 سټوډنټس کې زما سره څو سټوډنټان دي حصه اخیستل چې 20 څومره 20 دی دا 20 پکې څه دي دا پکې اکټیو دی دا پکې څه دي اکټیو دا کم دا زنده باد دا ناره چې دا ګونج رالی دا صرف د څو کسانو رالی بچیا د 20 د سټوډنټس دغه اواز یو کمباین اواز چې په هغې کې څه و چې هغه اکټیو اوس دا مې یاد ولرئ که یو ویسل دی که نه بچیا ما پکې ای اخیستی نو دا مطلب دا دی دا ویسل ای دی که نه او دا ما 1 مول اخیستی دی څومره بچیا 1 مول نو په 1 لیټ سپوز دا زما سره ای مالیکولز دي نو په دې کې څومره نمبر اف ای مالیکولز دي بچیا دا پکې 1 مول څومره دی بچیا 1 یو ګاډو نمبر دی چې برابر دی 6.023 into 10 raised to the power 23 دا یوازې بچی تاسو یو مالیکول مالئ دا دومره نمبر مالیکولز به یو مول اوس ضروري نه ده چې هر یو مالیکول د په ریاکشن کې حصه اخلي هر یو مالیکول په ریاکشن کې حصه نشي اخیستی د ریاکشن لپاره بچی انشاءالله موږ به کیمیکل کاینیټکس ووایو د هغې هم د دې موقع مناسبت سره ریاکشن انټروډیوس کوم چې کیمیکل ریاکشن کېږي که نه بچیا د دې لپاره کولیژن ضروري دی څه ضروري دی بچې کولیژن پوهېږئ که نه او د کولیژن لپاره کاینیټیک انرژي پکار ده او کاینیټیک انرژي انتهایي سیوا پکار ده او بیا د کولیژن دومره په تړاو سره کول پکار دی دومره په سپیډ سره کول پکار دی چې زاړه بانډونه څه کړي مات کړي او نوي بانډونه څه شي جوړ شي هله به کیمیکل ریاکشن کېږي بعضې پام کې څه کېږي بچې کولیژن وشي خو دومره زیات په های سپیډ باندې نه چې په های سپیډ باندې نه په هغې کې زموږ سره زاړه بانډونه نه ماتېږي بچیا چې زاړه بانډونه نه ماتېږي نو زما سره کیمیکل ریاکشن کېدی شي ریکټنټ پروډکټ ته کنورټ کېدی شي نشي کنورټ کېدی ټیک ده که نه نو تاسو لیکلی شئ ایوری کولیژن از ناٹ ا فروټفul کولیژن هر یو کولیژن زما سره فروټفul مطلب دا نه چې تاسو د مڼې ونیسئ یا د مالټې ونیسئ ټیک ده که نه مطلب زموږ ته پروډکټ راکړي دا فروټ زموږ څه شی دی بچه پروډکټ دی هر یو کولیژن موږ ته پروډکټ مطلب یې دا دی پروډکټ موږ نه راکړي نو په دې مالیکول کې چې کوم ریاکشن کې څه اخلي کولیژن یې فروټفul دی هغه موږ له پروډکټ راکوي نو د هغې مالیکول د مولر کنسنټریشن ته څه وایي بچه اکټیو ماس ورته وایي څه ورته وایي چې اکټیو ماس او د اکټیو ماس دا هم یاد ولرئ د دې اکټیو ماس بیا زموږ سره یونټ څومره دی کنسنټریشن یې که نه یاد یې ولیکئ بچې مول پر ډیم کیوب په یو لیټر کې څومره په یو ډیم کیوب کې څومره مول بچیا یو مول یا تاسو داسې هم لیکلی شئ چونکې ډیم کیوب او لیټر څه دي بچیا یو کوانټټي ده نو تاسو داسې هم لیکلی شئ مول پر لیټر چې څومره مالیکول مول پر لیټر په ریاکشن کې حصه اخلي دیز آر نون ایز واټ اکټیو ماس لکه ماس څه ته وایي وزن ته وایي د وزن څه مطلب دی چې دغه مالیکول دي چې هغه په ریاکشن کې څه دي بچیا اکټیو دي لکه پوه شوئ دا خو بچي ماله دي فارورډ لپاره خو دغه شی تاسو د ریورس لپاره هم کولی شئ د ریورس لپاره به چې کله مثال تر باندې زما سره سی نه څه کنورټ کېږي بچیا ای ته واپس راځي که نه نو بیا به د
ریټ اف ریاکشن چې دی دا به د کنسنټریشن اف سی ته صحیح بچیا ډایرکټلی پروپورشنل دی. دا ډیفینیشن ما په هغه پام کې ولیکلو چې زما سره د ریاکټنټ او پروډکټ سو بچیا دا صرف یو دلته اوس بچي په سټیټمنټ نمبر 2 کې تاسو بتا ځو خو بچیا په سټیټمنټ نمبر 2 کې ریاکټنټ سو دی یو A دی او یو B دی. سو شو بچیا دوا پروډکټ سو دی بچیا یو C دی او بل څه دی D دی. چې کله تاسو سره بچي داسي لکه ریاکټنټ هم دا یو سیوا شلو 2 3 سلو 5 راځي شي او پروډکټ هم زموږ سره دا یو نسو شو بچیا سیوا شي. بیا به داسې لیکي چې داسې سټیټمنټ ولیکئ چې ریټ اف ریاکشن ریټ اف هغه فارورډ هم راځي شي او هغه ریورس هم راځي شي. ریټ اف ریاکشن is directly proportional to the product چونکه یو پروډکټ زما سره دا دی چې کوم زما سره دا پروډکټ شوی خو دلته کې د دې پروډکټ نه څه مطلب وایم ضرب څه مطلب دی بچیا ضرب دا ته په اردو کې هم لیکم څه مطلب دی بچیا دې پروډکټ نه څه مطلب دی ضرب. Rate of reaction is directly proportional to the product of molar concentration of reactive species. لکه ما دا سولې کوم کنه دلته زولې کوم د دې لپاره مثال په تور باندې زولې کوم کنه چې ریټ اف ریاکشن ریټ اف بلکې تاسو لیکلی شئ که پرس که زه د فارورډ لپاره ولیکم فارورډ ریاکشن کې زما سره څه شی دی بچیا A plus B خدا چې دی دا زموږ سره مول دی دا دغه څه دی بچیا دا A اسمال A چې اوس لیکلی شوی دی اسمال B دا مول دی داسې دی او د کم نمبر نه لکه دلته زه ولیکم کنه NH3 دلته څه نشته دی نو مین 1 دی دا دې ته کویفیشنټ وایي دې ته څه وایي او کویفیشنټ موږ ته څه بچي نمبر امول خو څه نمبر امول که کویفیشنټ سنې نو 1 وي بچي کدا شو کویفیشنټ څه دی 2 دی نو مول څومره دی 2 مول دی پوه شئ coefficient shows the number of mole coefficient موږ ته څه بچي نمبر امول ټیک ده کنه نو دلته کې تاسو لیکلی شئ زه دا A لپاره لیکم او خو تاسو دې ډیفینیشن ولیکئ دې چې ګورم ګوره دی ښه وروسته که پرس کې بیا لږ لینټي کول غواړم نو بیا خرڅ کوم سره A کنورټ شوی دی څه دی بچه فارورډ دا فارورډ ریاکشن دی څه دی بچه فارورډ دا معنی سره کوي C پلس D لکه پوهېږئ نو زه لیکلی شم بچه چې ریټ اف فارورډ reaction is directly proportional to the product to the product of molar concentration دا product है product of molar concentration وسوره کوم چې ضرب ولیکو که څومره A سیوا کوم نو هم په فارورډ ډایرکشن سیوا کیږي او که B سیوا کوم نو هم په فارورډ ډایرکشن کیږي سیوا کیږي او که دواړه سیوا کوم نو هم بس کیږي بچا سیوا کیږي مطلب د دې د ضرب د مولر کنسنټریشن د سره بچا ډایرکټلی پروپورشنل دی. فردر اوس زه یو ایډیشن کوم بچا دا کوم کویفیشنټ چې دی دا به تاسو تاسو ولیکئ ایچ مطلب کویفیشنټ بس ته کوم چې رایز ټو د پاور دا به دې پورته A دی خو لیکو دا به B به دی خو لیکو نو فردر تاسو لیکئ molar concentration of reactive species rise to the power of coefficient में कम से تخيجوا يا باشا power تخيجوا ستخيجوا باشا power تخيجوا لك پوه شوي ٹھیک تا کنه دغه شان که بچي موږ بیا دا ریورس ریاکشن لپاره ولیکو اوس دا نه کوي دا تاسو لیکلی شئ دا څه دی دې ته تاسو ریلیشن وایي دا ریلیشن نمبر 1 شو دا ریلیشن څه ایکویشن به نومه چې ایکویشن ته به نومونه د پروپورشنالټي سره به تاسو کوم چې ختموم نو دغه لپاره به تاسو څه کوئ
نو مشروع ورسره شروع دا بل دی ا دې لپاره متا څه کوم چې ورته د څنګه راشي ها د دې لپاره څه کوم چې کله ریلیشن څه په نوم چې اکویشن ده نو موږ مکان څه لګو اوس د دې لپاره شارټ کټ لیکل شي چې دا ار اف سره وشا ار اف څه د ریټ اف فارورډ ډایرکشن دی کانسټنټ چې زه کوم زه دا شو کوم سره زه لیکل شم کې اف څه شو کې into concentration of A multiplied by concentration of B power B او دا څه په power A لکه ولې پوه شوي دا زما سره شو equation number زولي کما اته A ولې کوم ټول د مخې ریلیشن په رومن کې ولې کړو او equation می په A B C په کې ولې کړو ټیک شو بچي اوس څنګه چې تاسو لیکم چې راس ریورس ریلیشن چې کوم دی ریورس د په مختلف پام کې لیکل شي بچا دا سم لیکل شي C plus D D دا سم لیکل شي لکه کوم شوي او مال سره کې چې واپس A plus B یا دې سم لیکل شي چې C plus D D موږ سره کې بچا A لکه کوم شوي ډایرکشن می الټا کو بس نو یو څه دی او دا کوم ډایرکشن دی بچا ریورس ډایرکشن نو دې لپاره که پرس کوم ځای کوم کنه چې ریټ اف ریورس ډایرکشن ریټ اف ریورس ډایرکشن زولي کوم چې ریټ اف ریورس ډایرکشن ریټ اف ریورس ریاکشن دا ته زه استقرار کوي ته ار باندې شي is directly proportional direct concentration of product C directly proportional A is directly proportional to the product of concentration C multiplied by D coefficient مثلا کې دوچا rise to the power اوس یو بل خبر یاد ولرئ بچیا یو دا product شو دې څه بچی دې ته product وای product د څه مطلب دی بچیا ضرب multiplication مطلب دی یو زما سره چې کوم ډایرکټ نه جوړیږي هغه تم پروډکټ پیما نو زه به صرف د چې زه به کې فرق محسوس کوم چې ما ته به د فرق پته ولګي چې کوم جوړیږي ډایرکټ نه نو هغه زه به پلورل اس اوس لیکم پروډکټس دا ډول سری بچا سی ډي سری دا پروډکټس زه سره لیکل شم ریټ اف ریورس ریاکشن is directly proportional to the product of concentration of products لکه پوه شوي د دې products concentration د څه دی بچا د دې د molar concentration د ضرب برابر دی څه برابر دی بچا د ضرب برابر پوه شوي اوس دا چونکې بیا څه شي دی بچا proportional دا ریلیشن نمبر 2 شو دا څه شو بچا ریلیشن نمبر 2 شو بیا بچا proportionality sign دی دا ریلیشن دی ریلیشن څه ته بدلو بچا equation دا د دې لپاره موږ شارټ کټ ولیکم خو بچا R is equal to دا شو KR دا constant دی خو بچا KF constant دی for forward direction وایي کنه او KR constant دی for reverse direction نو concentration of C power C multiplied by concentration of D power D this is equation number B الکه پوه شو ټیک ټاک اوس یو خبر زه کوم بچا دا پوینټ باندې چې 8 equilibrium 8 equilibrium الکه په equilibrium کې زما سره ریټ اف فارورډ او ریټ اف ریورس څه دی برابر دی ځکه چې کله شمه چې ریټ اف فارورډ ډایرکشن R is equal to ریټ اف ریورس ډایرکشن اس په پوه شوي نو دغه چې کوم ویډیو موږ لیکلي دي بچا A در R اف برابر دی دا څه دی R اف دا ویډیو راواله دلته پټ کا او دا بل چې کوم موږ ولیکو R R دا ویډیو راواله دلته څه کوم چې پټ کا پوه شوي زه به تاسو لیکم R د څه برابر دی بچا KF multiplied by concentration of A power A multiplied by concentration of B power B is equal to R R the sabara barde bachya KR into concentration of C power C multiplied by concentration of D power D alaka power shway us rata badala goy bachya tasu likane shi gara chikam product concentration ni
دا په ذهن کې یاد ساتئ دلته ما خپل پیسې لیکلی هم دی بچي چې کومه پراډکټ دي هغه کوم طرف ته د ریشو د ډیویژن یا د فرکشن کوم طرف ته لیکل دي بچیا نامینیټر ته لیکل دي بیا راته یو بچیا نوټ کړئ چې کوم کنسنټریشن اف پراډکټس دي هغه په کوم ځای باندې لیکل دي بچیا په نامینیټر باندې چې دغه په نامینیټر باندې تاسو دا کول غواړئ نو دا شی دلته کې پورته پکار دی کنه اول به دا چې پکار روانه ما دا به اول ځای ډیوایډ کما چې دا کې ارته ختم کې ارته څه کما دا هم کې پکې ار به ډیوایډ کما دا په څه ډیوایډ کما چې پکې ار باندې لکه پوه شو دلته پکې ار کې ار څه شي ختم شي دلته پکې ار کې ار څه شي ختم شي وس د دې نه په نامینیټر کو ته ویلو رااله په ډینامینیټر کې دی ویلو نشته نو په دې وجه باندې دا به هم په پاور په دې ډیوایډ پای کویږي a power a multiplied by b power b چې کوم عمل مدلته وکړو هغه الته کوم a power لکه کویږي multiplied by b power b دا به څه شي b به b سره ختم شو a به دا څه پاتې شو بشیا ما سره پاتې شو چې kf divided by kr is equal to concentration of c power c multiplied by concentration of d power d divided by concentration of a power a multiplied by concentration of b power لکه پوه شوي اوس تاسو ویلی شئ چې بچی دا یو ریشو د سره بچا ریشو دا او د دوه کانسټنټ ترمنځ ده د څه ترمنځ ده بچا د کانسټنټ ترمنځ ده نو this will give rise to another constant بچی دا kc دا څه برابر دی بچا د kc برابر دی څه برابر دی kc kc is equal to concentration of c power c multiplied by concentration of d power d divided by concentration of a power a multiplied by concentration of b power b لکه پوه شوي اوس تاسو ته kc څه شی دی بچا this is known as equilibrium constant څه ته وایي دا د equilibrium reaction لپاره څه دی بچا constant تاسو به ډیفاین کوئ څنګه تاسو به د دې ډیفینیشن به څنګه کوئ بچا دا به څنګه ډیفاین کوئ تاسو لیکلی شئ کیس ایکویلیبریم کا کیس څه شی دی بچا ایکویلیبریم کانسټنټ څه شی دی ایکویلیبریم کانسټنټ تاسو دا دې باندې شارټ کوېشن را دي چې ایکویلیبریم کانسټنټ او کیس دا ډیفاین کوئ بچا څنګه بچا ډیفاین کړه تاسو تاسو ولې ډیفینیشن څه لیکم تاسو لیکلی شئ equilibrium constant is a ratio دا څه بچا چې equilibrium constant kc is a ratio څه بچا ratio دا څه دی دا ratio دا چا ترمنځ بچا between the product between the product the product څه مطلب دی چې سره between the product of molar concentration of products square bracket څه دی بچیا مطلب between the product of molar concentration ہے دا square bracket شو of products تاسو مول چې کوم څه پروډوس کیږي د دې په ځای اس وسره دا د پروډکټ چې کوم څومره نمبر اف اکټیو سپیشي په کیو دا غي کنسنټریشن سره وشه دا غي د ضرب برابر to the product product د څه مطلب دی چې سره to the product of molar concentration of reactant of molar concentration of reactants like a portion be to the product of molar concentration of reactants the pras ka pakisi bani definition ra likale be shay portion be kana rasti be shay us د دې لپاره د ځینې خبريات ودرې کزو تاسو یې مګنه بچیا چې الکا دا چې کوم ریاکشن دی د لپاره کیسي ولې پلیز امونیا دا N2 plus H2 دا مال راکې امونیا سره کوي امونیا
بیلنسینګ ټایم نه به زه ډایرکټ کوم خو شو دا 2 شو دا 3 شو بالکل بیلنس دی کیسی به څنګه لیکم چې کیسی از ایکوال ټو دا پروډکټ دی کنه امونیا کوفیشنټ څه دی دا به څه دوه جوړ پورته تا او شوي ډیوایډ بای کنسنټ الګا دا چا په ورخه جوړي وره ها انټو پاور په سره 1 د مين 1 باندې لیکو ملټیپلایډ بای بل سره بچیا H 2 کنسنټریشن کوفیشنټ څه دی 3 دی الګا لیکل بچي نور د پاتې چې پرس کې ریاکشن راشي ٹھیک شو بل لکه دا اکویلیبریم کانسټنټ ان ټرم اف مولر کنسنټریشن دا هم نه راځي وکړه دا ګورې زوته ولې اوس که پرس که دا مطلب اکویلیبریم کانسټنټ مین چې زموږ سره دا ریاکشن په سولوشن فارم کې دی یا په لیکوډ فارم کې دی نو بیا موږ کیسي بیا موږ څه لیکو بچا کیسي او که پرس که زما سره دا ریاکټنټ او پروډکټ زما سره په ګیشس کې دی بس کې دی بچي با ګیشس کې دی نو بیا موږ لیکو په پارشل پریشر فارم کې بس کې بچا پارشل پریشر فارم کې سیم ټو سیم سیز دی بچا کې به اپ کوي کې به صحیح لکه دی خلک متجو دی ځان کوی کوي کې به صحیح خو د کنسنټریشن په ځای باندې موږ چې پارشل پریشر نو څه ولګو لکه پوه شوي دا کې پی شو is equal to the concentration د سکوير بریکټ دی کنه دا د سم په بازي فاکر تاسو را دي شي چې دا کم کنسنټریشن یې کنه چې دا څه برابر شو چې پی د دې سکوير بریکټ بازي موږ څه لیکو پی سی پاور ملټیپلایډ بای پی ډی پاور ډی divided by PA power A multiplied by PB power B لکه پوه شوي پی دا ان ټرم اف سره بچا پارشل پریشر چې پکې شي سکی دا به موږ زوته وو او د دې د برکت وګوره چې کوم تاسو وختي خبر وکړه د لیکچر په دوران کې چې ګوره ریلیشنشپ چې دی بټوین کې پی او کې سی او دا چې دی دا امپورټنت دی ګوره دغه باندې روان بچي کپرس په ځواب سره په مولټریشن کې بس مولټریشن به ان شاء الله په سولوشن چپټر کې وایو الله تعالی دې ملمس د صحت سره ژوندۍ راکړي تاسو د دې هم درکې نو کې ایکس شری بچا مطلب ایکس مول فریکشن دی ایکس شری مول فریکشن نور چې کوم کې دی هغه سره سیم دی اته ایکس شری بچا ایکس کین فارورډ مول فریکشن دا څه شو کې ایکس is equal to xc power like I told was xk xc power c multiplied by xd power d divided by xa power a multiplied by xb power b پوه شوي دې نه علاوه کپرس کوم له بچي په نمبر اف مولز کې راکړي ان ټرم اف نمبر اف مولز به بس لیکو بچي kn په لیکو لکه n means number of mole kn څه مطلب دی بچي لکه n mean number of mole n mean number of mole نو څنګه ولیکم چې په نمبر مول کې kn is equal to nc power c کوئی multiplied by nd power d divided by na power a multiplied by nb power b तो पक्का हम करा दे बच्चा in term of number of moles in term of number of moles دا چې کوم 1 2 3 او دا سورہ 4 دا باندې لکشن مطلب پریکټس کول دي چې تاسو زین د سره سره راشي ځکه دینه بعد ټاپک را روان دي زموږ سره د دې دوه ترمنځ د دې کې ریلیشنشپ دی کې سی سره دی بیا کې ریلیشنشپ د چا سره دی بچا د کې ایکس سره دی بیا د کې ریلیشنشپ د چا سره بچا دا کې ان لپاره دا انتهایی امپورټنت ټاپکس دي دینه خامخا راځي د اکه لپاره چې کوم څه انداز نو تاسو څه به چې دا تاسو ته یا لکه په شوه باندې چا څه پېښې نه بالکل ویل شي کلیر دی